سبا به اټم بم درنه وړي بیا به ما ته وایي دا ټي ټي پي وړه افغانستان ته یې راوړی که دا سبا د پاکستان اټم بم غلا سي دغه پړه به بیا په موږ باندې اچوي د خدای روی وکوي دا ستونزه باید حل شي ولا د دوی اټم بم رکېږي دوی به نړیوالو ته وایي چې دا اټم بم افغانستان ته وړی بیا ورپسې ګرځه له کومه یې کوې دا غونډاسکي نور بند کوي په موږ یې مه راولئ دوی نښلولې همدې ته دغه اټم بم په امریکا خرڅوي بله ورځ به اعلان وکړي چې اټم بم رک ده دا ټي ټي پي وړی ده چېرته یې وړی افغانستان ته یې وړی دلته بیا ورپسې ګرځه اتهامات پیدا نه کوي صفا سوچا مسلماني خبره مذاکراتو ته کښېنه هغه غوښتنې چې کوم عقل یې مني د پېښور برید په ما مه اړوه د کراچۍ برید په ما مه اړوه په تورخم کې زه پوسته جوړوم ته راباندې برید کې ملامتي بیرته په ما اړی تا څه فکر کړی ده دغه ستونزې دې په خپل ملک کې هوارې که فوج به د سبا به د فوج سره لښکر ورکي آرمي چیف به دې ورکي د قلي اردو قمندانان به دې ورکي ولا دا ټي ټي پي کابل ته وړي دي بیا دلته ورپسې ګرځه نو دا غلطې خبرې دي دا اتهامات دي دا د دوی ناکامي ده دا دنیاوالو ته نه پوهېږم د دوی سیاست جرړې خطرناکې دي چې دوی په دغه کې راتلونکي کې دوی څه شي لري زه په خدای دغه ته حیران پاتې یم یو هیواد چې په قرضونو کې ډوب ملت غرق امنیت تباه او پړه په افغانستان باندې اچو موږ په خپلو وینو کې لامده یو قسم په خدای بهیر صاحب زموږ د 40 کلن جګړې د زخمیانو زخمونه لا تازه دي د کونډو مو اوښکې ولاکه وچې سوي د یتیمانو مو سرونه هماغسې ببر دي هغه چې د دوی په مرسته راغلي ناټو زموږ کورونه وران کړي لا کنډر دي نو زه به بل هیواد کې جګړه څنګه خواکه کړم دا د عقل او منطق نه لرې خبره ده همیش په خپل سیاست کې ګول خوړلی ده بوټو د په افغانستان د برید خبره نه کوي دوی د له بنګال نه هغه 95 زره دریشیانې واخیستې چې دوی له پوج نه یې ویستلې دي چې جګړه کړې د دوی فوج خپل خلک یې وژلي دي دوی د هغه دریشۍ واخلي بیا د په افغانستان د برید خبره وکړي مونږ قسم په خدای که بنګړي اچولي مونږ زغم کوو حوصله کوو جګړه نه غواړو له جګړې والله که ستړي یو د دښمن په وړاندې مونږ هماغسې منسجم یو لکه څنګه مو چې 250 هیوادونو ته ماته ورکړه خیر ده دغه پاکستانی سیاسون مذهبي خلک دغه د بوټو پوی کې چې افغانان د دې خلک نه دي چې تی په اختارونو باندې خپل اټوم مخکې کوي چې موږ اټوم یې سیلاب وړی والله بالله که یو څوک اټوم ولري په دغه حالي 1 کیلو بینډۍ په 300 کلدار اټوم زه څه کوم اوړه دې په 6000 روپۍ بوجۍ اټوم زه څه کوم برق دې په 50 روپۍ کیلو واټ اټوم زه څه کوم روزانه دې په ښارونو کې چاودنې اټوم دې کومې ورځې ته ساتلی امریکا راغی په ابټاباد باندې حمله وکړه د اسامه په نامه د القاعده مشر هلته په شهادت ورسوه د تا اټم بم کومې ورځې ته په کار راځي اټم بم په وزیرستان کې استعمالوي که په باجوړ کې که د سوات په مسلمانانو باندې استعمالوي د دوی اټم بم ده د څه دپاره تا اټم بم لیدلی ده اټم بم نسته داسې خبرې دي له نړیوال نه د اټم بم په نوم باج اخلي اټم بم د کومې ورځې ته ساتلی برق نه لري اټمي هیواد دی اوړه نه لري اټمي هیواد دی امنیت نه لري اټمي هیواد دی باډرونه د ساتای نه سي اټمي هیواد دی فوج ته د تنخوا ورکوای نه سي کوم